د جمعې د مانځه طریقه. د جمعې د مانځه څومره رکعتونه دي، څو پکې ډک دي او څو پکې تش دي، او که چېرته د چانه د جمعې مونځ قضا شو نو دی به بیا په کومه طریقه باندې دغه مونځ کوي. د دغې خبرو متعلق تاسو ته معلومات درکو، نو کوشش وکړئ دغه ویډیو مکمل وګورئ او د ثواب په نیت د نور مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ. مسلمانانو ورونو اکثر به پوښتنه کېدله د جمعې د مانځه متعلق، نو د ټولو نه مخکې د جمعې د مونځ چې دي 12 رکعتونه دي، دا یاد وساتئ. عام چې کوم د ماسپښین مونځ دی د هغې 10 رکعتونه دي چې په هغې کې 4 فرض دي او 6 رکعته چې دي دا سنت دي. نو د جمعې د مونځ چې دي 12 رکعتونه دي، په دې 12 رکعتونو کې صرف 2 رکعته فرض دي. فرض کم رکعتونه دي؟ فرض هغه دي چې کوم موږ د امام صاحب سره په جمع باندې کوو، دغه 2 رکعتونه فرض دي، باقي ټول چې دي 10 رکعته دا سنت دي. نو د جمعې د مونځ 12 رکعتونه دي، او دا یاد وساتئ چې د جمعې په مونځ کې تش رکعتونه نشته، بلکې دا ټول چې دي دا ډک دي. په دې ټولو رکعتونو کې به سورت وایو، که د امام صاحب سره دی نو امام صاحب هم پکې سورت وایي، باقي که دغه 10 رکعته کم سنت مونږ کوو په دې کې به خامخا مونږ سورت وایو، په دې کې تش رکعتونه نشته. او که چېرته د چانه د جمعې مونځ قضا شو، جمعې مونځ ته لاړو، نو دی به څه کوي؟ نو چې چېرته د جمعې مونځ درنه قضا شو، جمعې مونځ درنه لاړو، نو بیا به عام د ماسپښین مونځ کې 4 رکعته پکې فرض به کړي او دغه 6 رکعته چې دي دا به بیا سنت کې. نو امید ده انشاءالله چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یې. د ثواب په نیت دغه ویډیو د نور مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ. او دا ویډیو ځکه جوړو ډېر خلک به پوهېږي چې قاري صاحب د دې څه ضرورت و، نو ډېر خلک داسې دي تاسو ته پته نه لګي، مونږ ته پته ده چې هغې ته په دې کې مشکل وي، مونږ سره رابطې وکړي. مونږ سره اکثر چې په یو مسله باندې زیات ملګري رابطه وکړي نو بیا په هغې باندې مونږ ویډیو جوړو. ځکه دا ویډیو داسې شي چې د هغې په وجه باندې د هغې د دې پوښتنو په وجه باندې ډېر خلکو ته تکلیف وي، هغه تکلیف ختم شي، د دغه ویډیو په شکل کې ټولو دغه ویډیو بیا وګوري نو دغه مسله ورته بیا اسانه شي. نو امید ده انشاءالله چې تاسو به پوه شوي یئ. الله رب العزت دې مونږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العزت دې زموږ ټول عبادات دا قبول او منظور کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وروحي أحرفي ولساني